الله الرحمن الرحیم. زیارت پر اسیم دی ماشومانو ته مونږ څه واعظ و نصیحت کوو. نن پکې دا څه نوم دی د دې میاں ولید الله ماشوم ختم هم پکې راو. دا مې خدای مبارک کی. دا دته الله تبارک وتعالى د قرآن مجید د کینوم دته الله تبارک وتعالى د قرآن مجید حفظ سے کم دے دا نصیب کو دا یو مبارک و برکتی سینہ یعنی دل و دماغ دی چاغی کہ اللہ تبارک وتعالى خپل کلام ته پکې ځای ورکو. دا قابل رشک خبره ده. یعنی رشک دا معنا چې دې سره یو بل قسم دل دماغ ته خبر راشي چې کاش زم داسې حافظ شي زما سینه کې دا قرآن محفوظ شي. بیا هغې دپاره دې یو محنت کوي رشک سیالي. څنګه چې مونږ دنیاوی امور کې دیو بل سره سیالي کو چې فلان کی ډیګري واغشتا فلان کی کور جوړ کو او فلان کی مال وګټلو فلان کی کاروبار شروع کو. دا دی دنیاوی امور کې دا سیالي او دا یو بل سره رش کول دا مباح دی. یعنی دا کول شي. حدیث کې راځي چې لا حسد الا علی اثنين. حسد جائز نه دی او مگر دو کسانو سره حسد جائز دی چې یو رجل آتاه الله القرآن چې الله تعالی قرآن ورکړي د قرآن نعمت ورته الله نصیب کی. اگر چې هغه د حفظ په صورت کې ګڼ صورتونه د دې نعمت دام پکې یو اعلی صورت دی چې الله تعالی ورته دا نعمت نصیب کی. نو داسې کس سره رشک او حسد دلته حسد په معنا ده رشک غبطه او سیالی دی. ځکه چې حسد خو دې ته چې یو سړي باندې هغه نعمت سود نه وي چې خدای دې کړي چې دا دنه لرې شي او دا دنه ختم شي چې دې نعمت نه خلاص شي. دا حسد چې کوم دا خبره نه ده. دا خو دلته دا مطلب نه دی. دلته دا مطلب دی چې کاش داسې نعمت ما ته الله تعالی راکړي او زم په داسې نعمت سره مالامال شم. الله تبارک وتعالی انعامات ډېر زیات دي. دا موږ ته سم چې ملاویږي دا د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي. سمادي نعمتونه دي څه روحاني نعمتونه دي. د ټول لوی نعمت خو پکې اسلام دی او ایمان دی. د نعمت شکر پکار وي. نو هغه د ایمان او د اسلام نه پس قابل رشک نعمت چې دی هغه الله دا قرآن او دا کلام دا کتاب الله دی چې دا چاته نصیب شي د ناظري په شکل کې د حفظ په شکل کې د علم په شکل کې دا الله تبارک وتعالی دته نصیب کو. نو په دې سره سیالي پکار ده. سیالي چې بل مسلمان ته د سره دیا سیالي او رشک پکار دی چې ما تم دا نعمت الله تبارک وتعالی نصیب کی څنګه چې دته نصیب شو. نو ما تم هغه فضایل او فائدې په دنیا آخرت کې ملاوي کم چې دته ملاو شي. نو حدیث دغه مطلب شې چې حسد یعنی د غیبته او رشک او سیالي کچری کوي نو دا حافظ قرآن سره وکي حامل قرآن سره وکي. دنیاوی امور کې کول شي جائز دی خو زیات خبردار چې دینو امور کې مونږه سیالي کوو چې فلان کې عالم شو فلان کې حافظ شو فلان کې قاری شو د قرآن قاری شو د قرآن حافظ شو د قرآن عالم شو. په دې شیزونو کې سیالي پکار ده. تاسو وګورئ زمونږ څومره سیالي چې ټول دنیا کې دي. د ټولو بچو د تعلیم مقابله ده د کاروبار مقابله ده د نوکور مقابله ده او یو بل ته ګوري یو بل نه مخکې کېږي.
دا من نه ده، دا مباح دی، دا جایز دی. خو ښه طریقه او مستحبه دا وه چې مونږ په دین کې سیالي کولې. د دین سیالي مونږه دا پرېښې ده چې پړوس کې یو بچی حافظ شو، زما بچی م حافظ شي. د فلانکې عالم شو چې زما بچی م عالم شي. فلانکې د قرآن بهترین کاری شو چې زم د قرآن کاری شم، زما بچی هم د قرآن کاری شي. او بیا د هغې لپاره زه یو محنت چې کوم دی شروع کړم. دا هم د الله تبارک وتعالی په مونږ ستاسو باندې ډېر فضل دی چې بیا مونږ دپاره د دې محنت حاصلو دپاره مطلب ادارې هم جوړې شوي دي. دا حدیث کې ورسره بیا دا هم دي وهو یقوم باللیل فی آناء النهار فی آناء اللیل، چې دا کس چې دا قرآن نعمت ورته حاصل شي بیا د شپه ورځ د هغې تلاوت کوي، شپه ورځ تلاوت کوي. نو اشاره دې ته شوه چې نعمت خو دې حاصل کو، خو دا به هسې نه پرېږدې. اوس به د شپې هم تلاوت کوې، د ورځې هم تلاوت کوې، مونځ کې هم تلاوت کوې، نفلو کې هم کوې، فرض کې هم کوې، او دغسې به هم د دې تلاوت کوې. او بل ته چې سبق ښیې نو دا هم یو تلاوت وي. نو هغه سړي سره وي حسد پکار دی چې دا نعمت ورته حاصل شي او بیا د نعمت د استعمال شروع کړي. د نعمت استعمال دی چې دې تلاوت کوي. بیا دې نه بیا دا مناسب نه ده چې دا سړی حفظ وکړي او بیا هغه په ځای باندې هغه پرېږدي. دی مسلسل د دې تلاوت کوي د ورځې په اوقاتو کې او د شپې په اوقات کې به دې تلاوت کوي. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټولو دا نعمتونه چې کوم دی دا نصیب کړي، دا بختور خلک کړي، دنیا کې هم د دې خوشحالۍ الله نصیب کوي، عزت ورته ورکوي په دنیا کې او آخرت کې ورته الله تبارک وتعالی دې حافظ د وجې نه مثلا 10 کسان الله تبارک وتعالی بخي د ده په شفاعت او د ده په شفارس باندې. نو الله تعالی دې د دا ختم په خپل دربار کې مقبول کړي او د دنیا فائدې په الله مرتب کړي او آخرت کې چې کومې د الله تعالی وعدې دي یا د حفظ سره د سره کوم فضایل دي الله تعالی دې هغه ټول فضایل چې کوم دي د دې بچي د دې الله تبارک وتعالی نصیب کړي. الله دې موږ تاسو باندې خپل فضل وکړي. الحمدلله رب العالمین.